السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو عزیزانو قدرمنو مسهرانو خصوصا علماء کرامو، زه صاحبزاده محمد عبدالسلام القادری د حضرت علامه مولانا محمد نبی ګل القادری صاحب زوی یم. عزیزانو لکه څرنګه ستاسو خبرې یاستئ چې یوه دوه هفتې کېږي ځینې خلکو د ما والد صاحب پسې ویډیوګانې جوړې کړي دي، اعتراضونه پرې کړي دي. نو په هغو اعتراضو کې یو اعتراض دغه هم ده چې د ما والد صاحب باندې چا سوال کړی و چې علامه صاحب داسې خلک شته چې هغه یایي چې لسم محرم باندې خیرات کول نه ده جایز، خیرات کول حرام ده، اوبه ویشل نه ده جایز. نو تاسو هم د هغو علماو غوندې یاستئ، د هغو خلکو غوندې یاستئ که د تاسې بل موقف. نو د ما والد صاحب په جواب کې ورته وویل زه د کوم جسپی یم یو سړی به رالټېږي کربلا د شهیدانو په نامه به خیرات کوي، رسول الله د بچیانو په نامه به خیرات کوي، نو زه د کوم جسپی یم چې دی به منې کومه. د ما والد صاحب به طور عاجزي وویل، به طور انکساري د کربلا د شهیدانو له مخې ځان عاجزه وګڼوئ، ځان یې خاورې کوئ. ورته دغو خلکو د ما والد صاحب باندې اعتراض کړی ده چې دا د غلط کار وکړئ، ده به ځان ته سپی نه ویل، دی خو الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی ده. نو عزیزانو قدرمنو، مختصر وخت کې د دغو خلکو د سوال جواب ورکومه. نو تاسې له ما سره اوسئ او تر ځایه را سره واورئ. که ما دې ته جواب له خپلو کتابو ورکوئ نو ما دپاره ډېره اساني ده، چونکې سوال د مسلک دیوبند خلکو کړی ده. نو زه غواړم چې د دوی له کتابو جواب ورکړم، د دوی د اکابرینو د مسهرانو له کتابو جواب ورکړم. نو عزیزانو قدرمنو، چې د دارالعلوم دیوبند اوله سله یې ایښې ده، اوله خښته یې ایښې ده، د هغه نوم د مولانا قاسم نانوتوي چې دوی د هغه له وجه ځان ته دیوبندي یایي، چې کوم سړي له وجه دوی ځان ته دیوبندي یایي، د هغه نوم د مولانا قاسم نانوتوي. اول یې د کتاب نوم درښیم، بیا یې د صفحې نوم درښیم، د بڼکې نوم یې درښیم. کتاب نوم د قصائد قاسمی. په 8 نمبر صفحه باندې دی څه لیکي؟ د لیکلی دي چې امیدیں تو لاکھ ہے مگر سب سے بڑی امید ہے یہ. د یای ارمانونه خو مې ډېر دي، امیدونه خو مې یو مخ ته ډېر دي، خو تر ټولو لوی ارمان مې دغه ده. لوی ارمان یې څه ده که سگان مدینه میں ہو میرا شمار. سگان عزیزانو چش ته ویل کیږي؟ سگ چش ته ویل کیږي؟ سگ سپي ته ویل کیږي، سگان ډېرو سپو ته ویل کیږي. د لیکلي دي چې سگان مدینه میں ہو میرا شمار، یعنی د مدینې په سپو کې د ما شماري. زه د مدینې په سپو کې یم، د مدینې په سپو کې زه یو سپی یم. په مخ دی څه یایي؟ د په مخ لیکلی دي چې زه ژوندی یم، نو ژوند د مدینې په سپو کې تېرومه، او چې مړ سمه نو د مدینې سپي د ما وخوري، د مدینې کاغان او مرغان د ما وخوري. کابرین دیوبند کې بل لوی نوم مولانا اشرف علی تھانوی ده. عزیزانو، مولانا اشرف علی تھانوی څه لیکي؟ د کتاب نوم ده اشرف السوانح، 158 صفحه نمبر باندې دی لیکي چې میں اپنے آپ کو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. یعنی د یای چې زه خپل ځان، مولانا اشرف علی تھانوی یای چې زه خپل ځان تر سپو او تر خنزیرانو بدتر بولم. پای خلا گزاره کې د یای زه تر سپو هم کته یم، تر خنزیرانو هم بدتر یم. اشرف علی تھانوی صاحب یای زه تر خنزیرم بدتر یم. زه د مولانا اشرف علی تھانوی په نیت باندې هیڅ اعتراض نه لرم، هیڅ شک نه پې لرم. کیدای شي د به مې یو غټ هستې له مخه ځان کم ګڼلی، زه هیڅ اعتراض نه پې لرم. زه دغو خلکو ته یم مولانا اشرف علی تھانوی خو ځان تر خنزیرم بدتر بللی ده. په دغه باندې اوس تاسو څه موقف ده؟ په مخ پسې راسئ عزیزانو. یو بل لوی نوم درته یادوم، اکابرین دیوبند کې مولانا خلیل احمد امبیټوي صاحب څه یایي؟ هغه خپل استاد ته یایي، د یایي میں اپنے آپ کو گنگوں ہی کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتوں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. دا د خپل استاد په محبت کې یایي چې زه خپل ځان تر هغو سوم کم بولم چې د ما د استاد په ټکړو باندې رالوی سوي دي. د ما والد صاحب خو د امام حسین علیه السلام غوندې هستې تر مخ ځان یې کمتر وګڼوي، ځان یې عاجزه وګڼوي. دلته خو مولانا خلیل احمد امبیټوي د خپل استاد تر مخ د استاد په ټکړو باندې کوم سپي رالویږي، تر هغو یې ځان کم وګڼوي. نو د ما والد صاحب نسي د امام حسین علیه السلام غوندې هستې تر مخ دا وړویلی. دا خو د اکابرین دیوبند حوالې ولې. په اخر کې زه یو د عظیم عاشق رسول ذکر درته وکړم چې خراسان د افغانستان په غرو کې به دی ناست ویه، نعتونه به یې لیکل، رسول الله باندې به سلامونه ویل. هغه یو ورځ روان سویه چې نوم یې مولانا عبدالرحمن جامی ده. نن سبا خو به زه هم ویم چې زه جامع یم، هر مارنګی شی به یې زه جامع یم، خو عشق د جامع غوندې پکار ده. چې حضرت عبدالرحمن جامی یو ورځ نعت ولیکویه او ده اراده وکړله چې دا نعت زه د رسول الله بارګاه کې یم، د رسول الله. نو رسول الله مبارک د مدینې ګورنر ته په خوب کې راغی چې ګورنر جامع را روان دی چې د ما تر مزاره پورې را پرې نه دی. ګورنر ورته ویلی یا رسول الله ولې نه را پرېږدي؟ رسول الله مبارک ورته ویلی که چیرې دی د ما تر مزاره را ورسېدوی نو زه رسول الله به بیا په قبر کې
کې نه یم د ما قبر بچاک سي زه رسول الله بل قبر جامع ته راوځم د خراسان هغه عاشق حضرت عبدالرحمن جامع د رسول الله بارگاه کې ځان ته څه نسبت کوي د یې سگت راکاش جامع نام بوده که آیت بر زبانت گاهه گاهه د رسول الله مبارک ته یې کاش کې یا رسول الله د تار دروازې یو سپی ولایا او د هغه نم جامع ولایا یا رسول الله کله کله خو بتا आवाज ورته کوی هغه سپی بل څوک مو هغه سپی ز عبدالرحمن جامع ولایا